بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل علاقې څومره هم ذمہوار خلک دي، که هغه په اسلام آباد کې دي او که هغه په پېښور دي، که هغه په سادې دي او که هغه په پړچنور دي، بالخصوص چې څومره هم کورمیول دي، هغو ټولو ته سلام یم. السلام علیکم. ملګرو، زموږ علاقه د جنازو نه فرصت نه لري. زموږ علاقه د زخمیانو نه، د معذورو خلکو جوړونې نه، په خپل علاقې کې د یتیمانو د کونډې د اضافو، په خپل علاقې کې د جاړو او د ویر دا کیسې په هر کال په هر میاشت کې په موږ باندې رسي. په کال کې یو ګزارې موسم په هر رسي، خو موږ باندې په هر کال کې په هر میاشت کې د موسم خزان هواګانې تویږي. بیګا په کیسه خیلو کې یو واقعه شوی دی. انکسپلوډ آرډیننس کومې ګولې چې هغه 2009 ملیټري اپریشن کې سرکاري توپو څومره موږ په علاقې باندې ګولې ورولې دي، د هغو اثرات نن هم د موږ په جنازو په صورت کې، د پرژلو په صورت کې، د معذورو په صورت کې، د کونډو په صورت کې، د یتیمانو په صورت کې نن هم راوځي. نن هم کې ساحلو کې 2 جنازې وتلي دي د هغو ګلو وجې نه چې هغه هلته چور شوي دي او ورځېدلي نه دي، نن هم پراته دي. نن هم یوه ګوله بله پراته دی. کلي علاقې ولونه ویډیو کړي دي. او د مو ذمهوار خلک چې ځان ته ذمهوار دي، هغه دا خبرې کوي چې دا د مو علاقه نه دی، دا د اورګزۍ ایجنسي حدود دي. د الشیرزي علاقه، د کیسه خیل علاقه، مانون چې هلته تو روډ نه دی پوخ کړی، دا یې مانون چې هلته بجلي نشته دی، دا یې مانون چې ټول کیسه خیلو کې سکولونه نشته دي، دا یې مانون چې هلته یو هسپتال نشته دی، دا یې مانون چې هلته د موبایل یو نیټورک یا کار نه کوي، دا یې مانو چې په کلونو کې یو سرکاري افسر هلته نه ورځي. خو د دې مطلب خو دا نه دی چې ته وایې چې دا د کورمې حصایه نه دی، دا د کورمې خلک یا نه دي، دا د کورمې حدودو کې یا نه دي. ایدو جنازو ته ته جنازو نه یې، ایدو زخمیانو ته ته زخمیانو نه یې، ایدوی چې کوم بچي یتیمون کېږي ته هغو ته د کورمې هغه تسلیم کوونې ته نه یې تیار. نو ته به بیا د دغو د جنازو کمولي یا د دغو یتیمانو کمولو کې به ته څه کردار ادا کړې؟ چې ته د هغه علاقې ته تاګ نشي کولی، ته د هغې علاقې یتیمانو په سر باندې لاس نشي کېږدولی، ته د هغو جنازو ته کنده نشي ورکولی، ته د هغو جنازو کې کمای نشي راوستلی، ته د هغو پټیو نه هغه ګولۍ چې هغه وروتلي نه دي هغه نشي راوچتولی، ته د هغو په کورونو باندې چې د تو کومې د توپو ګولۍ پرتې دي هغه نشي اوچتولی. نو ته ماته دغې علاقې خلکو ته تاسو ورکړي څه شی دي؟ زه د سیاسي خلکو ته یم، عسکري خلکو ته یم، ذمهوار خلکو ته یم، د خپل علاقې مشرانو ته یم، په خپل علاقې ځوانانو ته یم چې مو کړي دغې علاقې ته څه شی دي. مو حکومت نه دا سوال کوو، بالخصوص سرکاري خلکو نه، انتظامیه نه، او چې څومره هم مو ادارې دي یا د مو هلته څومره هم ذمهوار خلک ناست دي، یو دا علاقه چې د کومو ذمهوارو خلکو لاس کې دی، مو هغو ته سوال کوو چې تاسې مو ړنګ کورونه نه شو جوړولی. 2009 کې مو کورونه ړنګ دي، نن نه ورځې پرې ړنګ دي، که چوکې نه مني وار دي شي. 2009 کې مو کورونه ړنګ دي، نن نه ورځې پرې سروې نه کېږي، چې د بله ورځې د سروې کړي دي هر یو کاسو کې لاک 50 زره روپۍ غوښتلې. مو یو که مو کورونه نه شو جوړولی، مو بچیو ته تعلیم نه شو ورکولی، مو دپاره روډ نه شو جوړولی، مو دپاره هسپتال نه شو جوړولی. دغو کیسه خیلو دغو خلکو ته تاسو بجلي نه شو وروستلی، دغو خلکو ته بنیادي چې کوم ټلیفون یا نور کوم د موبایل هغه ټور دی نه شو بهرولی، دغو خلکو ته اوبه نه شو ورکولی. دلته د اوبو یا څه کمی دی، نو کم از کم دغې علاقې نه د کومې ګولې دي دا خو اوچاتې کړو که نه. اوس یوه ګوله په کیسه خولې کې پرته دی، او ته اوس هم دی چې دا د مو علاقه نه دی، سبا به هغه ګوله بیا ورځي، بیا به 2-3 جنازې وچیغ کوي، خو ته به دښته نه یې تیار چې دا د مو علاقه نه دی. نو موږ ټولو کورمیوالو ته ذمهوار خلکو ته هلته لاړ شو، هغه یتیمانو سره هیلپ وکړو، هلته لاړ شو هغو میانځو ته حوصله ورکړو، هلته لاړ شو هغه کومې جنازې دي هغه وکړو چې دا کورمیوال دي که نه د هغو شنختې کارډ یې وکړو، هغو یتیمانو دپاره، هغو کونډو دپاره، هغو شهیدانو دپاره څه وکړو. خو مو بیا یو سوال کوو چې خدای ته وکړو، تندو کې وکشوله، اوس هم هلته یو معذوره پروت دی چې ته یې مور پلار ته ورشه چې ته هغه ماشوم ته سترګې نشي غړولی، د هغه سترګې نشته دي، د هغه غوږونه نشته دي، د هغه لاسونه نشته دي، د هغه پښې نشته دي، هسې ته ګورې روغ سړی ونه ډارېږي. د تا د دغو بمونو وجه چې تا چار چاپېره تو کړي وو، راټول د نه کړلو نن د ما په ورځی. نو موږ دا حکومت ته
موږ تاسو خلک یو، موږ د دغې علاقې خلک یو، موږ د دغه وطن خلک یو. موږ نه غواړو چې زموږ جنازې زموږ بچي موږ ته په ټوټو ټوټو کې رسي. زموږ میندو ته چې هغو ته د مخ د لیدنې، د بچي د صورت د لیدنې اجزاوو توقع نه میلوي. زموږ حکومت ته بیا اپیل کوو، ذمهوار خلکو ته اپیل کوو چې کومې پرتې ګولې دغه وچاتې کړو. ډېره مننه.